وان تطيع او کته تابعداریو کې اکثر من فی الارض د ډیرو د هغه چا چې پزمک کې دی یضلوا کانوا وا بڑی تعالی عن سبیل الله د الله د لارینا ان يتبعون اغه تابعدارینا کوي الا الظن مگر د ګمان وانهم الا يخرسون او نه د دوی مگر پاټکل کارونو کې روان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم مخي آيات مبارکه کی الله جل شانه د مشرکینو طرفنا یو ناجائز او بیجا مطالبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی پیش کړو چې مونږ به یو سالس کینو استا د نبوت او د رسالت د ثبوت د پاره چې آیت واقعاتا د الله پیغمبري او کني هغه سالس به فیصله کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رب کائنات او فرمایل چې ته دوی ته وایې چې آیا د الله نه سوا بل څوک حکم او فیصله کوونکی تسلیم کوم دا څنګه کېدی شي حالانکه تاسو ته د الله کلام په تفصیل سره نازل کړی شو او اے مشرکینو که تاسو نه پوهیږئ نو دغه اهل کتاب يهوديان او عیسایان دوی نه تاسو کوي او استاد رب هغه کلمات چې کوم د رښتیاونه او د عدل او انصاف نه ډک دي هغه تاسو باندې پوره کړی شو او د الله تبارک وتعالى په کلمو کې څه بدلون هغه نشرات او هغه هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی اوس په دې آیتونو مبارکو کې فرمایي کچري زما محبوب پیغمبر دغه مشرکین او دغه کفارو د دوی د اکثریت خبره ووري نو دی بتا د حق لارې نه واړي ځکه چې دوی په خپل باندې صرف او صرف د ګمان او د اٹکل په لارې ژوند کوي او بشک استاره په هده پاغه چا باندې چې څوک اړې خلق د حق لارې نه د الله د لارې نه او په هغه خپوه ده چې کوم هدایت مندون کړي نو فرمایي چې وان تطع او کته تابعداري وکړي اکثر من فی الارض د ډیرو د هغه چا چې پزمکه کې دی یذلوکا نو وا بړی تعالی عن سبيل الله د الله د لارنا ان يتبعون او پیروي نه کوي دوی نه کوي هغه پیروي او تابعداري الا ظن مگر د ګمان وانهم الا يخرسون او نه د دوی مگر په اٹکل کارونه کوي ان ربك يقينا استرب هو اعلم اغفوه دي من يضل هغه سي اړوي د لارې د الله عن سبيلي دغه د لارې نه وهو اعلم بالمهتدين او هغه خپوه د په هدایت والو باندې وان تطع اكثر من في الارض او کچری ته خبر اومني د هغه چا چې هغه اکثریت د خلکو دی نو قران کریم مونږ او تاسو ته قیامت پورې راتلونکي مسلمانانو ته یو تعلیم ورکړي چې همیشه حق چې دی نو دا په
اقلیت باندې وي او باطل دا په اکثریت باندې وي. یو مسلمان چې کامیابی دل غواړي نو دی به حق ته ګوري، دا به نه ګوري چې د معاشري اکثر خلک په فسق او فجور کې لګیا دي، په حرامو کې لګیا دي، په ګناهونو کې لګیا دي، په ظلم کې لګیا دي، په سود او رشوت کې لګیا دي. نو اکثریت لګیا ده نو چې زم پکې لګیا شو نه، بلکې دا د الله جل شانه قانون دی چې همیشه حق چې دی دا په اقلیت باندې وي او باطل دا په اکثریت باندې وي. نو یو مسلمان لره د دنیا او د آخرت د کامیابی د پاره شرط دا دی چې دی با د حق مرګرتیا کوي او د الله تبارک وتعالى دا هم قانون دی چې همیشه حق باوجود د اقلیت نه په اکثریت باندې غالب راځي. کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. د الله جل شانه په اجازت او د الله جل شانه په مدد او نصرت او د الله جل شانه په حکم باندې همیشه حق باوجود د خپل د قلت نه دا په باطل باندې غالب راځي. نو لہذا الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته د اقلیت یعنی د حق د مرګرتیا حکم کوي. یو مسلمان به همیشه په حق باندې نظر ساتي چې کوم خلق په حق باندې روان وي دا غوي افرادی قوت، دا غوي مالی قوت، هر اعتبار سره باغوي کم وي، خو یو مسلمان د مسلمان نظر به همیشه په حق باندې وي. الان کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مکه معظمه کې د شمیر یو څو کسان، دغه سي مدینه منوره کې د شمیر یو څو کسان او د حق د پاره لګیا دي، आवाज چت کړي دي، هر قسم ظلم ستم ور باندې کیږي، د قتل سازش کیږي، د جلاوطن کولو سازش کیږي، د قید کولو سازش کیږي، په خوراک کې زهر ور کول کیږي، هر قسمه سازشونه کیږي. خو رب کائنات ورته فرمایي چې د خلقو د شر نه استا حفاظت زکوم، والله يعصمك من الناس، زب د خلقو د شر نه باز استا حفاظت کوم. او بیا هغه حق رب کائنات داسې غالب راوستو د ټول دنیا د پاره د هدایت ذریعہ وګرځو. او دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1,26,000 کم و بیش صحابه کرام د ټول دنیا په مقابله کې ډېر کم تعداد، خو د ټول دنیا کونی کونی ته د اسلام پیغام ورسو. زمونږ استادو د ملک د بلوچستان، د پېښور او دغه سي د سند، د افغانستان، د دنیا کونی کونی ته د صحابه کرامو دغه توحید پیغام هغه ورسو او هغه ځایونو کې دغه قبرونه جوړ شو. او الله رب کائنات فرمایل چې ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دغه مخلص خلقو د مهنت د برکته د الله دین ته خلق فوج در فوج داخل شو، فوج در فوج رال الاسلام ته داخل شو. نو همیشه د حق مرګرتیا پکار دی، چونکه مونږ او تاسو اکثریت خلکو ذهن هغه مغرب زده وي، نو په هر ځای کې وایي چیرې میجورټي ته قتل غواړي، اکثریت ته قتل غواړي. دا اکثریت دا په اسلام کې نشته دی. اسلام کې به حق ته قتل کېږي چې حق کم طرف ته دی، اگر چې حق طرف ته یو کس ولی نه او بل طرف ته 1000-2000 کسان ولی نه. همیشه د قران کریم فیصله دا ده چې وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. رب کائنات خپل پیغمبر ته وایي چې زما محبوب پیغمبر کچری ته د اکثریت په سلار شي نو گمراه بشي، اکثریت په سی بنځي بلکې حق په سی بځي. زمونږ استادو د معاشري د هلاکت او د معاشري د زوال په اسبابو کې او زمونږ د ملک د ترقی په لار کې د رکاوټ ټول نه غټ سبب هغه دغه فرسوده او بیکار او ناقص نظام دی چې مونږه د قران او د سنت احکار تعلیمات پرې خېده د اغیارو په نظام باندې مونږ او تاسو نظام تعلیم، نظام عدلیه او نظام معیشت
دا هر څه چې د اغیارو په نقش قدم باندې روان یو ځکه مونږ باندې عروج نه راځي بلکې زوال ورځ تر ورځې زیاتېږي د قرآن کریم انتهایی آسان او ښکلی نظام عدل مونږ سره موجود دی د هغې باوجود زمونږ فیصلې د اغیارو پر طرز باندې کېږي زمونږ نظام تعلیم د اغیارو په طرز باندې وي زمونږ نظام معیشت د اغیارو په طرز باندې دی ولې چې کم د یهودو نصاراو او د کفارو چې کم طرز زندگی ده چې په اکثریت باندې فیصلې به کېږي دا غلطه فیصله ده دا باطله فیصله ده فیصله به په حق باندې کېږي الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر ته فرمایي که چېرې ته دغه کفارو او په دې ځمکه باندې اوسېدونکو د خلکو په رای باندې د هغوی په اکثریت باندې چې فیصلې کول شروع کړي یا د هغوی فرمانبرداري شروع کړي نو دوی به تا د حق لارې نه واړئ ګمراهۍ طرف ته به تا راکاږي نو د قرآن کریم یو اصول موږ او تاسو دا معلومیږي چې همیشه په هر ځای کې چې دی د حق او د باطل په بنیاد باندې به یو مسلمان فیصله کوي د افرادو په بنیاد باندې به فیصلې نه کوي ځکه نظام خلافت او نظام جمهوریت کې دغه فرق دی جمهوریت کې چې دی د یو بنګي او چرسی او یو ډېر لوی فقیه او محدث او مفسر رای برابر وي او نظام خلافت چې کوم د اسلام یو بهترین نظام عدل دی په هغې کې د خلکو شخصیت او د هغوی اعمال دا تللی کېږي د هغوی مطابق فیصلې کېږي او چې کوم د زموږ فرسوده نظام دی په دې کې د خلکو تعداد شمېرل کېږي صرف شمېرې کېږي او بیا دا د مخصوصو خلکو په لاس باندې لوبېږي او د دې په ځای باندې د عدل او د انصاف راتلو په ځای باندې ورځ ته ورځه ظلم او جهالت او تیاري دا ورځ ته ورځه زیاتېږي لہذا قرآن کریم په دې آیت مبارکه کې موږ ته یو اصول ښیي چې یو مسلمان به همیشه د عدل او انصاف سره ملګری وي وان تطیع او کته تابعداري وکړي اکثر من فی الارض د ډیرو د هغه چا چې په ځمکه کې دی یضلوا کانوا وابړي تاړه عن سبیل الله د الله د لارې نه ان یتبعون هغوی تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان وان هم الا یخرصون او نه د دوی مگر په اټکل کارونو کې روان دي